पेशावर न्यूज़ की हर करे कतुनको څنګه چې تاسو ته پته ده چې د بلدیاتي الیکشن تیاریانې ښه په جوش طریقې سره روانې دي. مونږ کوشش کوو چې سټوډیو ته داسې میلمه مدعو کړو چې هغه د بلدیاتي الیکشن په حوالې سره مونږ سره خبرې اترې وکړي. دا وخت په سټوډیو کې مونږ سره موجود دی شاهزیب سابقه ناظم او ډسټرکټ ممبر زکات. شاهزیب صاحب السلام علیکم. السلام ډیر مننه میډم ټول کول د پیښور نیوز اور د خیبر نیوز ډیر مشکورم چې زه مدعو کوم او د امپورټنت ټاپک باندې خلکو لپاره ټایم ویسټ کوم. سر انتخابي هلې ځلې روانې دي بلدیاتي الیکشن دپاره تیاریانې په عروج دي. را روان الیکشن کې مو په خپله د ودرېدو څه اراده شته او که نه؟ ډېر ښه سوال مو کو. زه اکثر خپلو ملګرو ته وایم چې تاسو الیکشن وکئ. زه کوشش کوم چې یو صوبایي حلقه زه لیډ کوم او چې څونه زموږ ملګري دي هغه د ودرېږي چې اجه سپورټ کو افیشلی چې سمون کولی شو هغه ته ولګو. مطلب موږ ایم این اے صاحب نه کار والو د مختلف ایم پی ایز نه والو د زکات آفس نه والو د ډپارټمنټس نه والو ملګري موږ سپورټ کوو. خو زما خپل لاسه اراده نشته. ما زه اکثر دا خبره کوم چې ما خولې کې کم ټیسټ پروت دی. الحمدلله ما چې کله الیکشن کولو ما ری الیکشن کړی دی چې کوم زموږ صوبایي کینډیډیټ صاحب و د هغې په ځای ما الیکشن کړی دی په کونسل 17 کې. نو خلکو ډېر ښه اکثریت سره ما له ووټ راکو او ما خپل کوشش کړی چې زه خپل 24 غنټو کې 18 غنټې خلکو ته وقف کم او تر آخري حد پورې ما خپل یونین کونسل کې ترقیاتي کار ډیولپمنټل کار نان ډیولپمنټل کار سوشل ورک هر قسم خلک ما کوشش کړی چې ډسپیوټ د خلکو ختم شي او زه خلکو چرته نه چرته په کار راشم. ښه جي. نو اوس دا چې کوم بلدیاتي انتخابات هلې ځلې روانې دي د دې په حوالې سره تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده کوم بلدیاتي نظام به د دې او د تیر بلدیاتي نظام ترمنځ فرق به څه وي د خلکو دپاره اسانۍ دپاره؟ بالکل جی څنګه چې تاسو خبر وکړه میډم نو شکر دا چې کوم بلدیاتي الیکشن دی دا د خلکو یو اجتماعي او انفرادي مسایل حل کول لپاره دا ډېر ضروري دی. په هر یو جمهوري سیستم کې بلدیاتي الیکشن کول او د هغې نه فایده اخیستل ډېر ضروري دی. خو بدقسمتۍ سره زموږ په سیستم کې مونږ په آمریت کې مونږ الیکشن ډېرې کړي دي په جمهوریت کې کم کړي دي. چونکې زه د رولینګ پارټۍ کارکون یم نو زه به هغه پلیټ فارم باندې خبره کوم. په 2013 کې چې کوم زموږ الیکشن وګټلو پاکستان تحریک انصاف نه هغوی بلدیاتي الیکشن 2015 کې انعقاد وکړو او 2013 ایکټ باندې هغوی الیکشن وکړو هغه الحمدلله کامیاب شو. د خلکو مسایل حل شوي یعنی کې د چا ډومیسایل پکار وي د چا برث سرټیفیکیټ د چا ډیث سرټیفیکیټ د چا اټسټیشن د چا لوکل ډسپیوټ وي د چا لوکل خبرې نو هغه بلدیاتي خلک ښه پوهېږي. ځکه چې تاسو ایم پی اے ایم این اے ته عام خلکو رسوي لږه شانتې مشکل وي. نو هغې اوس دې سیسټم کې دا فرق دی دا 2019 کې چې کوم رولز کې امینډمنټ شوي دي او تر اوسه پورې جاري دي دې کې پوره خیبر پښتونخوا کې تقریبا چې څونه زموږ ضلعې دي په هغه ضلعو کې پېښور کې یو دا چونکې موږ د پېښور یو موږ د پېښور خبره کوو په دې کې 34 موږ سره ټوټل ضلعې دي او په 34 ضلعو کې پېښور کې دا پرایورټي ده چې دې کې به واحد ضلع دې کې به میټروپولیټن سیسټم وي یعنې دې کې به کیپټل میټروپولیټن سټي ډسټرکټ ګورنمنټ جوړیږي چې په هغې کې به 3 ډي جیز وي یو ډي جي وي ویسټ یو ډي جي ایسټ یو کوارډینیټر فاینانس کوارډینیټر ریګولیشن او دا کوارډینیټر ډي جی دا به ټول د دې یو سیسټم وي. د دې لاندې به ټي وایز وي او څنګه چې مخکې به او د باقي شپږ واڼو کې یعنی شالم حسن خیل چمکني بډبیر پشتخره مترا دې کې چې څونه تحصیلونه دي د هغې به خپل تحصیل میر یا تحصیل ناظم ویلی کېږي هغه به وي د هغو لاندې به ټي ایم اوز وي چې څنګه مخکې وو او چې څنګه زموږ د پېښور د ټاون 1 او ټاون 3 چې کوم مرج شوی دی د دې نوم سټي میټروپولیټن کیپټل سیسټم شو. نو په دې کې به یو میر راځي او د یو میر بلاندې دا به ډایرکټ ووټلي یعنی کې تاسو دا ویلی شي چې پاکستان کې دې نه مخکې کله دونه غټ الیکشن نه دی شوی په پوره کې پی کې کې به دا تقریبا په 20-25 لاک آبادۍ کې به دا ووټ غواړي او دی به پاپولر ووټ علي یعنی که هر ووټر سره د اختیار دی چې ابا شپږ ووټونه اچوي اووه ووټونه به اچوي یو ووټ د خپل کونسلر له 3 جنرال کونسلران به ودرېږي یو به هغې ته اچوي یو به لیډیز ته اچوي یو به اقلیت ته اچوي یو به دغه ته اچوي مزدور کسان ته یو یوت ته او یو سټي میر ته به ووټ اچوي یعنی که سټي میر کم نه کم ووټ مولي نو 2-2.5 لاک پورې به دی ووټونه علي. نو د هغې اختیارات به داسې شي لکه په دې سټي کې پېښور کې یو ایز اے سی ایم مینی سی ایم داسې ورته وي نو دونه اختیارات یې بیا لکه کېدی شي. ما نیکسټ تپوس هم دغه و چې د اختیاراتو په حوالې سره تاسو څه وایه چې څنګه به اختیارات د هغوی سره چې د ولس په کار راشي؟ ګوره جي دې کې چې کوم اجتماعي مسایل دي څنګه چې سوشل ویلفیر دی څنګه چې د میونسپیلټي سروسز دي څنګه چې ډبلیو ایس ایس پي دی څنګه چې ایم ایس پي دی چې څونه سروسز دي خلکو سره ریلیټډ چې هغه 24 غنټې روزمره زندګو کې کم مسایل راځي
نو هغه به ډیفینیټلی هغه دوی له هینډ اوور کړي دي. که تاسو وګورئ نو 2013 کې چې کوم امینډمنټ شو هغه کې 24 ادارې د لوکل ګورنمنٹ ایکټ کې راغلي وي چې هغه د انډر وی او ان شاء الله دا ځل به هغه نه اختیارات وي. د ګورنمنٹ کوشش دا دی چې زیات د لیټ کېدو وجه هم دا ده یو خو دا فاټا کې انضمام د وجه نه ده یو ډیلیمیټیشنز یو کووډ د وجه نه خو چې دي کې یو مین مسله دا چې په دې 34 ضلعو کې شپږ ضلع داسې دي چې هغه کې الیکشن کمیشن اوس پورې ډیلیمیټیشن لا فائنل شوی نه دی. د دې لیټ کېدو یو مین وجه دام ده او تر کومه پورې د اختیاراتو خبره ده نو د تیرو د چې کوم موږ سره لوکل ګورنمنٹ سیستم او د هغې نه ډبل اختیارات دیو سره دي. دغه ټایم په پېښور کې اربن کې 130 او په رورل کې 227 ویلیج کونسلز او نیبرهوډ کونسلز وی سیز او ان سیز کې دا ډیوایډ شوي دي. یعنی لاندې به شپږ سیټونه وي یو سیټ به اوه سیټه وي یو سیټ به د درې کونسلرانو درېږي هغې کې چا پاپولر زیات ووټ واخیستو اب ناظم یا چیرمین راځي یو به خواتین وي اب چې کوم دی به کونسلر راځي الیکټډ یو به اقلیت وي یو به ورسره د یوت وي یو به ورسره د مزدور کسان وي. خو دې کې دا دی چې چا زیات ووټونه واخیسته په دې سیټي میئر په دې سیټي ډسټرکټ ګورنمنټ کې چا زیات ووټونه واخیستو په خواتین کې یا په دې کې نو هماغوی کې به بیا یو ممبر راځي یعنې ریزرو پکې نشته. دې کې 100% خاص کوټه د مخصوص نشستونو دپاره. اهل کسان به په دې باندې څنګه پته لګي چې لکه موږ به چاله ووټ ورکوو زموږ ولس به چاله ووټ ورکوي په دې کې لکه انتخاب څنګه شوی دی د دې په حوالې سره لږ ووایه. تاسو د خلکو طرف نه خبره بلدیاتي نمایندګانو په حوالې سره د هغوی د اهلیت په حوالې سره چې بلدیاتي نمایندګان چې کوم به ودرېږي په دغه کې د هغوی اهلیت به څومره وي؟ جی دې کې مخکې دا صوبایي حکومت ته دا دوی خپل دې کې یو د کوارډینیشن کمیټي جوړه شوې چې په هغې کې د الیکشن کمیشن کسان هم دي په هغې کې د ډایرکټر جنرل زموږ د سټي ډسټرکټ کسان هم دي هغې کې زموږ د بلدیاتي افسران هم دي. خو هغې کې یو دا و چې بعضې خلک داسې وي چې هغوی خپل ځان خلکو دپاره وقف کړی وي یعنې که هغوی کار کوي خو هغوی ایجوکیشن نه وي نو ایجوکیشن ورته نیل کو. خو که تاسو وګورئ یوت ته څوک ودرېږي نو د هغې عمر د 32 سال نه کم پکار دی او د عام یو سړي عمر 32 سال پکار دی نو داسې یو سیسټم دی برابر کړی. خو ډیفینیټلی زموږ چونکې پارټي ده نو موږ هغه خلکو له زیات پریفرنس ورکوو هغه خلک زیات پرایورټي کې به اچوو زموږ مشران چې کوم خلک د کلي ولس مړی ژوندی کوي مسایل وله پته وي او هر وخت 24 غنټې خپل عوامو سره په دهلیز باندې موجود وي. ښه جي د دې نه مخکې چې کوم الیکشنز شوي دي که نه بلدیاتي انتخابات شوي دي او د اوس د دې ګورنمنټ انتخابات چې دي نو تاسو څه ګورئ چې په دې بلدیاتي انتخاباتو سره به د عوامو مسایل څومره حده پورې حل شي ځکه چې زموږ خو اکثر په نیوز کې چلي تشې مسلې او د حل دپاره ډېر کم چې خلک وایي چې بلدیاتي انتخابات کله کېږي نو موږ خپل نمایندګان وایو چې راشي ووټ والي خو بیا وروسته په نظر نه راځي. بلکل جی سوال ستاسو ویلټ دی یو خو دا دی چې دا الیکشن کول دا لکه خلکو دپاره ځان وقف کول دي. اوس که یو کس داسې وي چې هغه الیکشن اوس ښکاري او هغه بیا الیکشن چې کله نه راځي نو بیا هغه د هغه خپل انفرادي عمل دی خو اینی هاو داسې نه ده پکاره چونکې مونږ زه دې له ذاتي طور باندې په دې نظر باندې ګورم چې خلکو له هم پکار دی چې لږ شانتې شعور ځان کې پیدا کړي. مطلب چې یو سړی پیسو باندې ووټ اخیستو کوشش کوي یا یو سړي سره ګنمینان زیات ګرځي یا یو سړی قبضه مافیا دی یا یو سړی نو په تاڼه کې پولیس والا سره په پوسټر کې ډېر زیات روښانه روشن نوم راځي نو دا خلک نه وي. تاسو هغه چا له سلیکشن کوئ چې چا باندې تاسو د خپل کور جرګې کولی شئ چې کم سړی با اعتماد وي چې کم تاسو لپاره اني ټایم اویلیبل وي چې کم سړی د یعنی دا یو اعتماد دی دا ووټ ورکول دا یو اعتماد دی دا یو یقین دی. نو یقین په هر چا باندې نشي کولی دی کې د ښو خلکو سلیکشن کرایټیریا پکار ده چې هغه خلکو له خلک ووټ ورکړي چې کم خلک د خلکو له اني ټایم موجود وي او د هغې غم خپل غم وګڼي د هغې درد خپل درد وګڼي. صحیح ده. سر مخکې ستاسو څه پلان دی مستقبل لپاره د بلدیاتي انتخاباتو کې چې دا اوس کم انتخابات به کېږي نو تاسو څه ګڼئ په خپله ستاسو خپل پکې څنګه کردار دی؟ دا چې سوال تاسو وکړو نو جواب هم درکوم. زما فی الحال څه پلان نشته دی جی هغې ریزن دا دی حالانکه ما ټولو کې آخري الیکشن ګټلی دی زموږ ډېرو ملګرو الیکشن کړي په پېښور ښار کې هغوی 2015 کې بلدیاتي الیکشن کړی دی ما 2020 کې کړی دی یعنی څلور ما آخري کال کې الیکشن کړی دی دې نه باوجود ما 39 لک روپۍ یو فنډ وړی 15 لک 1 لک 8 لک یو څه نه څه ما خپل حده پورې خلکو سره ته اویلیبلټي انشور کړې ده خو زما خپل پلان نشته دی ځکه زما خپل یو نظریه ده زما خپل یو سوچ دی زه دا وایم چې دا یو سیاسي پارټي یا یو یونین کونسل یا یو تنظیم دا د چا
جاگیر یا میراث نه دی کنن شازیب ولاړ دی سبا به بل مرګ ودرېږي که پرون بل کس ولاړو نن به بل کس ودرېږي دا خاندانی جاگیرداران سیستم زه د خلاف نو زه د دې سٹارټ د خپل ځان نه کوم او حالانکه دا څه نه ده که زه وغواړم نو ما ته خپل علاقه هم کلیر ده او زه دونه شکرګزار یم د خلکو زه دوباره ماله خلک ډیمانډ کوي لګیا دي چې ته به ضرور الیکشن کې خو زه به د وخت او د حالاتو جایزه لم خو فلحال مې څه اراده نشته دی ښه جي ښه فلحال مې اراده نشته دی سر د دې فنډس په حوالې سره تاسو څه وایئ چې کوم زموږ بلدیاتي نمایندګان دي د هغوی د اختیاراتو په حوالې سره هغوی ته فنډز ورکولو او بیا د هغې فنډ د استعمال په حوالې سره موږ سره لږ خپل خیالات شریک کړئ فنڈس استعمال کیجیے مونږ تیر ځل چې کوم امپروومنټ او اب هم ډسکس کو دینه باوجود چې زه ګورنمنت ورکرم ضروري پارټي کارکونیم تیر چې کوم سیستم هغه کې دا و چې د نیبرهوډ والا به بل فند لګولو دا یو ایکسرسایز و دینه مونږ ډیر څه زده کړو نیبرهوډ والا به بل فند لګولو ټاون چې کوم زمونږ ممبر هغه بل فند لګولو ډسټریکټ ممبر به خپل فند لګولو ایم پی ای به خپل فند لګولو ایم ان ای به خپل فند لګولو سینیټر به بل فند لګولو نو دې کې کھاتا خپ شي مکس شي نو هغه کې د شفافیت عناصر زیات کم شي یعنی شفافیت تاسو له کم ملاوي دي شي ولې که سپوز ته ټاون ممبر وې او زه سره د نیبرهوډ ناظم یم نو زه ستا کار باندې په اسانه باندې فیته والی شم نو هغه کې شفافیت کم و دا ځل دیو ټول سیستم یو کو که هغه د نیبرهوډ ناظم دی که هغه د ټاون که د سټي ډسټریکټ یا د تحصیل ناظم دی یا ممبر دی ټول یو پروسس کې راځي شفافیت دیو اخري حد پورې جی کوشش کړی دی او دیو ادارې هم زیات کی مخکې یو میونسپل سروسز اداره وا اوس دیو میونسپلټي باندې به زیات کوشش کوي دیو به تجاوزاتو باندې زیات کوشش کوي دیو د پیښور خلکو سره چې کم پخوانی مسایل روان دي دیو د پیښور بیوټیفیکیشن باندې کار کولو کوشش کوي ما چې کم زما سونه ابزرویشن دي نو هغه دا دی چې ان شاء الله دا ځل به کمپیریټیولی یو ښه سیستم جوړیږي ان شاء الله ښه جی سر د چې کوم تاسو وایئ چې د پیښور په بیوټیفیکیشن به کار کیږي او دا نور چې کوم څومره تاسو شمیره وویله راته دا راته وایي چې اوس چې کوم ناظم علاقو باندې موږ خو دا تاسو وایي که نه حلقې دي او د یونین کونسلز دي او دا خلک زیاتر په دې څیزونو خو نه پوهېږي نو په ساده ټکو کې وایي چې څنګه به موږ لکه یو ناظم به راځي څنګه چې زموږ تیر ناظم اعلی و داسې به یو ناظم اولی بیا به ورپسې نایب ناظمي بیا به داسې ورپسې جی زه تاسو اوس شارټ کټ پویم لکه یو نیبرهوډ دی یعنی یو یونین کونسل مخکې اوس یونین کونسل کانسیپټ ختم شو اوس شو ویلیج کونسل په کلی کې ویلیج کونسل شو په ښار کې نیبرهوډ کونسل شو ان سی چې ولې ولیکي دا غي یو سیکریټری اوس هم ناست وي زمونږ به ساده ووټونه وي یو ووټ مونږ ورکوو کونسلر ته جنرال کونسلر درې کسان وي که چا پکې زیات ووټ واغستو اب ناظم شي هماغه الیکشن د دې به بل رنګ پاڼي وي بل رنګ ووټونه وي اب اوس فائنل کیږي یو ووټ ورکړي کیږي یو ته نوجوان ته چې کوم د ځوانان ودري بل ووټ د مزدور کسان ته بل ووټ د خواتین ته بل غیر مسلم اقلیت ته او یو ووټ ورکړي کیږي څنګه چې تیر ډسټریکټ ناظم دسې عمده رنګ به عماغه سیستم دی عماغه رنګ یو ووټ غټ ورکړي کیږي خو مخکې به دا و چې چا به یونین کونسل کې ووټ واغستو نو پارټي بیس باندې باغه ډسټریکټ ناظم او ټاون ناظم شو اوس به پاپولر ووټ علی خجی اوس په هغوی ډایرکټ ووټ د پاره دي ډایرکټ ووټ یعنی کې د ټاون 3 او د ټاون 1 چې کوم عوام دي اب د سټي ډسټریکټ چې کوم زموږ د سټي میئر کینډیډیټ وي اب هغه ته ووټ اچي هغه آسان دی اب خامخا خلکو له یو تربیتی کیم ایون چې دې پوری تاسو خولي خبر معافي وړ زموږ چې کوم ډي جی صاحبان دي ډایرکټر صاحبان دي فاینانس دي ریګولیشن دي کوارډینیټر دي دی اوس میټینګ شروع دی الیکشن کمیشن اف پاکستان سره د خیبر پختونخوا الیکشن سره بلکې دی لیټر هم کړی دی زموږ سنټرل الیکشن کمیشن ته چې تاسو دا هایر کوي دا ټریننګز چې خلکو ته پته ولګي چې عوام کې یو اویرنس راشي چې د خلکو طریقې کار واضح شي نو ان شاء الله 5 اگست نه والا 15 اگست پورې به دا ټریننګز د الیکشن سکیجول د ارسبا فائنل شي جی دغه خو عوامو ته پدې کې هم مسلې خدا چې کله تاسو ناظم نه یا ناظم په خپل وخت کې خو ډیر کارونه هم کړي خو چې کله نه نو سوشل ورک په حواله سره هم تاسو ډیر خدمات تر سره کړي دي د حواله سره موږ سره لګي بالکل جی اکثر خلک دا وایي چې لکه ډیر خلک فارغ شي نظامت نه نو هغه صحه د پورې خلکو سره یو خدا چې ما کم الیکشن کړی دی ما ضمني الیکشن کړی دی او ویداوت پلان نه کړی دی او یو اچانک غونډه کې الیکشن راکو ما پارټي افر کو ما انکار ونه کو چې زموري ما پوره کړ خلکو سره کوشش مې کړی دی
بل تاسو خبرو کا چې کوم ورځ کې مونږ الیکشن نو کو عموما خلک داسې کې چې الیکشن راشي نو هغه پیسې هم خرج کول شروع کی خپل اجریم کولاوي کی مړو جندول دعاګانې هم ډکې شي او واسکټونه ډېر عام شي نو دا سیزنی خلک مونږ الحمدلله پرون چې کله الیکشن نو کړي موږ ولاړو زه 2010 نه په خلکو کې انم چې هغه ټایم په 2008 کې زما پوره ګرم نه و زه هغه ټایم خلکو کې انم زه نن هم انم او زه خپل ژوند باندې خو زیات نه خو چې څونه زما صلاحیت دی څونه زه د سلو خبرې چې کولی شم زه خلکو سره ودرېږم د الیکشن نه علاوه هم زه خلکو سره انم زموږ پوره ټیم دی چې کې پی کې کوم ځای کې ری الیکشن وي یا کې پی کې کوم ځای کې خلکو له د زکات مستحق وي یا چاته ان جی او وي یا څوک په سترګو باندې معذور وي یا څوک چاله د چا څه هیلپ ضرورت وي یا د چا کور کې ډسپیوټ وي یا اکثر خلک بار نه د ښار نه بار نه پلانکي کلي نه بدماش راغلی دی دا ځای قبضه کوي یا دیره قبضه کوي نو موږ د خپل سماجي خدمت موږ د کولو کوشش کوو او دا مین خدمت دی دا الیکشن به کله وي کله به نه وي خو د خلکو مرسته نه ده پرېښودل پکار زه تاسو له حلفین ویم چې د غټ اختر ما سره زرګو واقعیات دي خو یو خبر درله کوم د غټ اختر په شپې باندې ما سره د قربانۍ پیسې وي زما د کور والا زما د بابیانو زما د خویندو کووډ 19 او 103 104 ټمپریچر سره وذ فل سمپټمز خو زما علاقې کې جګړه شو د دوه کسان پکې زخمیان شو ما خپل کور والا قرباني ما هر څه پرېښودل او زه خلکو سره شوم او اختر په سر باندې بیا فارغ شوم نو زموږ ژوند 90% موږ د خلکو لپاره تیرو 10% موږ خپل فیملی خپل ځان له ورکو په هغې کې هم خلک ګیلې کوي چې ته فون نه پک کې یا فون نه لې یا ته زموږ ته دا کار نشي ختمولی نو زه دا یو خبره دعوې سره کوم چې زه د ټاون ممبرۍ نه زیات سکیجول زما اوس ټایټ دی زه زیات سرویسز کوم د هغې نه هغه ټایم ما باندې خالي د اسیا د خلکو لوډ و اوس ما باندې د پوره پی کې 78 کې هر یونین کونسل کې زموږ سابقه ناظمین دي سابقه کونسلران دي سابقه صدور دي چې څونه دلته د خلکو سره عوامو سره اجتماعیت مسلې دي کا وابډي کې کتاڼو کې که په جرګو کې که په یونین کونسل سیکټري کې که الیکشن کمیشن کې کار وي که ټي ایم ایز کار کوي که ډبلیو ایس ایس پي کې زه هغه حوالې سره اوس هم خلکو سره 18-20 غنټې زه اټیچمنټ کوم زکات حواله سره وای تاسو ډیسټریکټ ممبر زکات په عہده باندې په دې حواله سره موږ سره خپل خیالات شریک کړئ بالکل جی اصل کې مخکې د پیښور چې کوم د زکات سیستم هغه لکشن د فرسوده نظام ولو هغه به یو پیپر باندې چې تا ته دونه چک ملاو شو تاسو واغستو او یو مستحق تم ورکو نو هغه ریکنفرمیشن به نه وو او یو معمولی غوندي اډیټ به د هغې کېدو خو هم داسې کنفرم نو خجی مخکې به زکات د پیښور د خلکو دا یو ښه پلیټ فارم دی چې دې خلکو ته زه د هغوی بنیادي سهولیات هم وایم چې څه پیښور خلک اویل کولی شي مخکې به زکات 1000 نه 1200 نه 800 نه به چا زیات نه اخیستو اوس څه دي اوس الحمدلله مونږ 39 کروڑ روپۍ په دې 13 میاشت کې تقسیم کړي په پیښور کې مونږ سره 509 لوکل زکات کمیټیانې دي څنګه چې د صوبایي حل کې د قومي حل کې د نیبرهوډ حل کې حدود بندي کیږي داسې د آبادۍ په سطح باندې موږ سره د زکات حدود بندي کیږي د زکات د حدود بندۍ په مطابق موږ سره 509 لوکل زکات کمیټیانې دي او په دې 509 کمیټیانې کې موږ نقدي چې کوم تقسیم گزارې الاؤنس ولې کیږي دې کې 15 شنې دي گزارې الاؤنس هاسپټل ټریټمنټ انډور آؤټډور سټوډنټ سکالرشپ اور دین علاوه د جهیز او مدارس فند دې کې موږ تقسیم کو نو دی کې مخکې څنګه چې تاسو له ما ویل چې مخکې به 1000 یا 1200 چا زیات نه غوښته موږ اوس ټرانسپیرنٹ سیستم یعنی که یو کوسی کې موږ سره زکات چیرمن دی اب یو کس زموږ په کاری موږ له 15 شناختی کارت راکړي مخکې 15 و 3 شو غالبا 3 شناختی کارت فوټو کاپي نه ورکړي کاغه د احساس پروګرام پیسې دي کداغه بینک اکاؤنٹ وي که خلک په تصدیق کې چې دا امیر دی نو هغه ته به نه ملاوي نو په 3/1 یعنی 3 کې به یو ته ملاويږي ټرانسپیرنسي هغه باندې زموږ اپ ته خجی دا تاسو هم کته شي په نت باندې چې د پیښور کم خلکو زکات تقسیم کو او څنګه تقسیم کو هغه نه پس موږ سره لیست راځي هغه لیست موږ بینک تم فارورډ کو او زکات چیرمن چې کوم لوکل کوسی پس هغه تم فارورډ کو چې ستا په اکاؤنٹ کې دا چیک شي خزانه نه کلیر شو تا جمع کو دغه پیسې به ته دې ورکوړو ته پابند کتا دین بهر ورک نو ته جیل تم تلی شي او داری کوي تا نوم کې دی شي نو الحمدلله 1% تم نشي کې دی کې غلطي بل جهیز موږ سره کې 15000 روپۍ وي موږ 30000 روپۍ جهیز کو جهیز کې ډېر غریبانه زنانه داسې چې هغوی واده جهیز د وجه نه پاتې وو او دا زموږ د معاشرې یو اصول دی چې بغیر جهیز څوک واده نه کوي نو هغې کې زموږ یو مشر دی ستار خلیل لالا زموږ ډسټرکټ چیرمن دی هغه پکې ډېر زیات
ښه خواري وکړه ښه محنت یې وکړو ایون داسې هم شوي دي چې په دې روزو کې روزو نه پس چې کومه میاشت راغله دې کې موږ یو هفته مسلسل کپړې وموړې زکات دفتر کې موږ آرام کولو موږ وداوټ سیلري هلته کار کوو. صحیح ده، ډېره مننه شاهزیب سابقه ناظم او ډسټرکټ ممبر زکات. تاسو موږ سره په سټوډیو کې موجود و. ستاسو د راتګ او د بهترین مفید معلوماتو ډېره شکریه. کتونکو همدا و د پېښور نیوز. مالې اجازت راکوئ. د الله په امان.